دا سه باباګان همیشه لپاره موږ ته چې او پی ډي ته یورولوژي ته راځي نو دا اکثر د پروسټیټ د مسلو سره راځي. باباجي په هغه مریضانو کې یو مریض دی کوم چې 10 کاله مخکې د پروسټیټ اپریشن شوی دی، اوس هغه ته بیا مسله جوړه شوې ده د تشو میچازو چې بار بار د شپې پاڅېږي، متیازې کلاو نشي کولی او اوس خو بالکل چیر باونډ دی، ګرځېدی هم داسې نشي، نو غریب ته ډېر تکلیف دی. نو د دې لپاره اوس موږ داسې نور ټسټونه کوو چې په هغې کې پته ولګېږي چې آیا دا هغه پروسټیټ مسله ده. د پروسټیټ د سرجري نه وروسته کله نه کله سټرکچر ورته موږ وایو په میتیازو نلکۍ کې بندش جوړېږي، هغې سره مریضان راتلی شي. نو د هغې لپاره ځینې ټسټونه داسې دي چې هغه ایون فیسلیټي صرف زموږ سره په هسپتال کې اویلیبل ده، لکه یوروفلومیټري بار نشته دی، نو دلته به انشاءالله هغه هم کوو. ورسره اوس الټراساونډ ته ځلېږم چې الټراساونډ کې پته ولګېږي چې د پروسټیټ سایز څونه دی، د ده مثانه اوس څونه ډکه ده او د تشو میچازو کېدو نه وروسته څونه پکې پاتې کېږي. نو د هغې وروسته بیا موږ د لپاره پلانینګ کوو چې څه کول پکار دي. زموږ سره یو بل شی لکه یو داسې ټول لا سره دی چې هغې ته یو فلیکسیبل سیسټوسکوپ، هغه بغیر بېهوشۍ نه موږ دلته کولی شو او هغه هم یو ډایګناسټیک ټول دی چې په هغې باندې موږ د تشو میچازو رکاوټ یا نور څه داسې بیمارۍ نه پې معلومولی شو. بیسیکلی دا یو ایجنګ پروسس دی، د بیمارۍ نه بچاو طریقه خو نه کېږي، خو په خلکو کې ادراک راوستل پکار دي چې چاته د دې تکالیف پیدا کېږي چې د هغې اویرنس موږ په د میډیا په تھرو باندې یا په ډفرنټ کوم ذرایع دي د هغې په تھرو باندې په خلکو کې پیدا کړو چې د 40 45 یا 50 سال عام طور باندې 50 سال وروسته کوم د تشو میچازو رکاوټ راځي چې په هغو کې ادراک پیدا شي چې آیا دا د بوډاوالي د وجې نه دی، دا یو غدود وي چې هغې ته پروسټیټ ویلی شي، د هغې د وجې نه مسله پیدا کېږي. نو په اوله کې خو دا په دوایانو سره هم علاج کېږي کوم معمولي وي، بیا په هغې کې د پروسټیټ کینسر هم کېدی شي. نو د هغې دپاره هغه د کول پکار دی چې په ارلی ډایګنوزس په اول وخت کې د هغې تشخیص وشي او که پروسټیټک کینسر وي نو د هغې علاج به ممکن وي. موږ ته چې کله دلته مریضان راځي د پروسټیټک کینسر په باره کې، نو هغه خو یا د نیورو سرجري ته تللي وي چې ملا هډوکې ورله خراب کړی وي، لکه هغه بیماري خوره شوي وي، او یا داسې چې ګردې فیل کړي وي نو راځي. نو دا ادراک په خلکو کې پیدا کول پکار دي چې یاره د پروسټیټ کینسر یا د پروسټیټ چې کوم عامه بیماري ده د هغې لاول کې د هغې تشخیص کول او بیا د هغې علاج کول. نو علاج یې بیا مختلف طریقې دي چې عام پروسټیټ کوم وي، یا خو به بالکل کېدای شي ری اشورنس ورته موږ وایو چې یاره بس دلته دوایي نور ضرورت نشته دی، لا فی الحال دوایي ضرورت نشته، همداسې هم ټیک دی، دونه تکالیف نه دي. یا کو ارلی سټیجز کې وي نو موږ وایو یاره دا دوایي نه وخوره، د دوایانو سره به انشاءالله امپروو شي. کو هغه نه وي نو بیس انډوسکوپیک پروسیجرز دي چې انیشیلی هغه موږ په مینیمل انویسیو پروسیجرز دي، په هغې باندې هغې علاج کولی شو، او که بیا نه وي نو بیا اوپن سرجري ته ځي. نو دا مختلف سټیجز نو چې څونه ارلی د دې ډایګنوزز وشي او تشخیص وشي نو هغومره به مریضانو ته فایده وي.